بل اګریمنټ در کوم چا چې په تاسو جادو کړی هغه جادوګر او څوک چې په دې کې انوالو دي دې ټولو باندې به دا جادو واپس دي انشاءالله په هغه خلکو باندې به دغه جادو چې په دې کې شریک شوي انوالو وي په دې ټولو به هغه جادو واپس کېږي او ستا نه بلل کېږي انشاءالله داسې طریقه درته وښایم چې بغیر پیسو انشاءالله ستاسو دا جادو نن ختم شي ستاسو دا تکلیفونه ختم شي ستاسو حاجتونه پوره شي انشاءالله الله پوره کوونکی دی حاجت روا څوک دی الله زموږ ټولو حاجت روا الله دی مشکل کشا دا خو کالا جادو دی تور جادو چې ورته ویلی شي جادو کې تور مور نه خد دا تور دی او دا سپین دی دا مونږ نمونه ورکړي جادو بس جادو وي بس بعضې سخت جادو وي خلک ورته تور جادو وي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمت الله د ټولو نه اول به دا دعا وکړو چې الله پاک څومره د مونږ اورېدونکي دي څومره لیدونکي دي مسلمانان دي الله د ټولو ته خوشحالۍ نصیب کړي الله دې دی چې څومره پریشانۍ دي تکلیفونه دي بندشي دي هر طرف ته لارې ورته بندې دي الله دې ورته دا ټولې لارې کوله وکړي الله پاک دې دی رشتې بندې دي الله دې ورته رشتې کوله وکړي الله دې ټولو ته داسې رشتې ورکړي چې کومې زړه پورې وي الله دې ورته د خوشحالو ذریعه جوړ کړي الله دې ورته ټولې بندې مخې کوله وکړي الله پاک دې کاروبارونه چا بند وي الله دې ورته کاروبارونه کوله وکړي الله دې کاروبارونو کې ټولو برکت واچوي چاته د مال حال ټینشن دی جاني مالي ټینشن دی الله دې دا ټول ټینشن او دا ټولې پریشانۍ ختمې کړي دې نه پس تاسو ته نن یو داسې وظیفه در کوم د سوره توبه د اخري 2 آیتونو د سوره توبه د اخري 2 آیتونو دومره فضایل دي چې زه احاطه نشم کولی په دې یو وړه غوندې ویډیو کې انشاءالله په دې به زه تاسو ته تفصیلات بیانوم سوره توبه اخري 2 آیتونه داسې دي چې څوک دا په دې کې ټولو کې غټه فایده دا ده څوک هر مونځ پسې ټولو کې غټه فایده خو دا ده چې د په زړه کې به د نبي علیه السلام محبت واچولی شي کوم آیاتونه دي اخري 2 آیاتونه دي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الفاظ ٹھیک ہے اول چا سره چا استاد سره قاری سره الفاظ ٹھیک ہے ځکه ډېر خلک یایي چې وظیفه مې اثر نه کوي ما ډېرې وظیفې وکړې خو اثرات نه کوي تا وظیفه به څه اثر وکړي چې تا الفاظ ټیک نه دي نو اول الفاظ ټیک کا او خود زړه نه یې مانو باندې هم سوچ کوئ معنی مې زده کړئ ډېر بهتر دي بیا ډېر اثرات کوي نو دغه اخري 2 آیتونه یې سورة توبه چې دي ستاسو داسې څه حاجت وي مشکلات وي تاسو باندې جادو وي یا داسې جادو وي چې هغه بالکل نوم ناخلي دي لړتېدلو ډېر عاملینو په چکر کې ګرځئ عاملین لوټ کوي عاملین څه کوي ستاسو هغه ایمان هم لوټ کړي ستاسو مال هم لوټ کړي مال و دولت ته ناست دي راځئ دومره 10 زره به دې لګي 20 زره به دې لګي راځئ چې بغیر پیسو انشاءالله ستاسو دا جادو نن ختم شي ستاسو دا تکلیفونه ختم شي ستاسو حاجتونه پوره شي انشاءالله الله پوره کوونکی دی حاجت روا څوک دی الله زموږ ټولو حاجت روا الله دی مشکل کشا څوک دی الله دغه مشکل کشا دغه راحتونه دغه حاجت روا چې دی زموږ حاجتونه پوره کړي زموږ مشکلات ختم کړي زموږ نه دا جادو ختم کړي او بل اګریمنټ در کوم چا چې په تاسو جادو کړی هغه جادوګر او څوک چې په دې کې انوالو دي دې ټولو باندې به دا جادو واپس دي انشاءالله په هغه خلکو باندې به دغه جادو ورځي واپس چا چې کړی چا چې په چا کړی او څوک چې په دې کې شریک شوي انوالو وي په دې ټولو به هغه جادو واپس کېږي او ستا نه بلل کېږي انشاءالله داسې طریقه درته وښایم نو یو خدا چې دا معمول جوړ کړی چې دا روزانه هر مونځ پسه یو ځل کم از کم یې درود شریف هم ورسره یو ځلې 2 ځلې درود شریف ورسره او یو ځل کم از کم معمول جوړ کړی 15 واړه وخته مونځ پسه دا ضروري
او بل دا چې دغه ته غواړې چې ما کاروبار ټیک شي ما مسائل حل شي ما نه جادو لر شي دا جادوګر باندې جادو واپس شي پلٹ کر واپس جادو جائے گا واپس شي او دغه شانته معاملات می ټیک شي بیماری می ختم شي ارسه د پاره چې دکای کم حاجت د پاره چې دا کای نو دا به ماسختن د مانځنه پس یو سلويخ پیری روزانه کم از کم 40 ورځې پورې 41 بار بدایا یو سلويخ پیری اول او اخر یو لس پیری درود شریف او بیا به یو سلويخ پیری مینس کیسه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نتاب انشاءاللہ یو سلویخ پیری روزانه د ماسختن مانځنه پس یې کم از کم سلویخ ورځې دا پوره کړئ انشاءالله تو ګوره چې جادوګر سره الله څه کوي کتا باندې چا جادو کړي ته چې د کوم مقصد دپاره یې که جادو دپاره ډېر خلکو ته شک و شبه وشي په ما جادو شوی ډېر خلک هسې وهم کې مبتلا شي بس ټولو خلکو باندې جادو نه نن که ډېر خلک داسې وهم کې مبتلا که سر یې په دړ شو یې په ما جادو دی که غاښې خوږېږي یاره په ما جادو شوی ده ډېر سخت جادو را باندې شوی دی او دغه شانتې که بل څه مسله ورته تبه پرې راله یاره جادو اثرات بیا شروع شول دا د زړه په زړه کې وهم وي نو جادو به څنګه معلومای چې آیا دا جادو په تا باندې واقعي جادو شوی که وهم دی دې باره کې به درته انشاءالله بل وخت انشاءالله د دې تفصیلات بیان کړم ډېر عاملین داسې دي چې هغوی تاسو په دې چکر کې واچي چې په تا خو دومره تعویضونه شوي دي په تا خو دومره غټ جادو دی اوهو دا خو کالا جادو دی تور جادو چې ورته ویلی شي جادو کې تور مور نه ښه دا تور دی او دا سپین دی دا مونږ نمونه ورکړي جادو بس جادو وي بس بعضې سخت جادو وي خلک ورته تور جادو وي کالا جادو نو دا عاملین څه دپاره په تا ته یي که تا ته دا نه چې جادو دی تا نه به دا پیسې څنګه دی تا د جیبه وباسي نو هغوی په خبرو کې مه راځئ زه به درته دا طریقه مو ښیم انشاءالله که تاسو غواړئ بیا ما ته وایئ زه به تاسو ته انشاءالله العزیز د دې باره کې مکمل تفصیل بیان کړم چې جادو به څنګه معلومه چې رښتیا په دې مریض یا په تا یا تاسو که څوک بیمار دی آیا رښتیا په ده جادو دی او که نه صرف وهم دی نو دا به په خپله معلوموو انشاءالله په کور کې به معلوموو دا به هېڅ عامل ته نه ځو پیسې میسې به نه خرابو نه به خپل ایمان خرابو نه به خپل مال او دولت خرابو حلالو به ګټلی ډېر په سخته او دغه عاملین رانه په یو ساعت کې 10,000 او 20,000 غواړي ایمانونه هم لوټ کړي نعوذ بالله او د مونږ څه کوي د ساده لو مسلمانانو مال هم لوټ کړي الله مو د امان سره وساتي نو انشاءالله العزیز دا وظیفه تاسو شروع کړئ جادو به درنه ختم شي او په اوبو هم چوف کوئ اسکای که چا باندې دغه خطرې بیماری یا د جادو اثرات وي او کنه حاجت دپاره بس هغې نه پس خو دعاګانې غواړه څلوېښت ورځې دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز داسې به دا جادو مصیبات مشکلات ختم شي لکه څنګه چې غواړئ انشاءالله العزیز خو بس صرف ایمان شرط دی یقین شرط دی او خپل تلفظ ټیک کړئ اول چې دی خیر زه به تاسو واټساپ نمبر درکړم ما ته دا آیتونه واوروئ که بل چاته یې نشئ اوروی ما ته یې په واټساپ واوروئ زه به درته وایم چې تا دې ځای کې غلطي ده انشاءالله دغه غلطیانې به ټیک کړو نو بیا به انشاءالله چې بیا ته دا وظیفه کوې نو بیا به الله اثرات کوي هر مونځ پسه یو ځل کم از کم او د ماسختن د مانځه نه پس 140 پیرې انشاءالله دا یې اول و اخر درود شریف 11 پیرې او بیا ته وګوره چې 40 ورځې دا وظیفه وکړه نو چې څه حاجت دپاره دې کړي انشاءالله تیر به حده باغ حاجت پوره شوی الله پاک د ټولو مسلمانانو مشکلات ختم کړي تکلیفونه ختم کړي او الله پاک د ټولو مسلمانانو نه دا غمونه بیماری جادو دا سیب هر څه چې دي تکلیفونه ختم کړي او الله د ټولو ته د خوشحالۍ د سکون او د راحت ژوند تېر کړي و آخر دعوانا ان الحمدلله